د وزیر اعلی له طرفه چې کوم د رمضان ریلیف پیکیج اعلان شوی دی نو هغه د نن نه شروع شو. تاسو ته به اوس د رمضان پیکیج د طرفه میسیجونه چې دي دا به راځي. چې میسیج راشي نو تاسو له به څه کول پکار وي چې طریقه چې دی دا راته وښیم چې په دې باندې تاسو پوه یو تاسو خپل پیکیج چې دی دا راواخلئ. د دې نه مخکې موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې هم یوه خبره کړې وه چې شناختي کارت چې دی دا ستاسو ختم نه وي. چې شناختي کارت ستاسو ختم وي نو تاسو ته ګوره بیا ایکس چې دي دا نه میلاویږي. یوازې دا پیکیج نو شناختي کارت چې دی دا هر ټایم نوي کېدی چې دي دا پکار دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوړی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. نن چې دی دا به 1,19,000 کسانو ته چې دی هغو ته به اس ام اس راځي. نننۍ ورځ چې دا 1,19,000 کسانو ته چې دی هغو ته به میسیج راځي. چې میسیج درته راغی نو د هغې نه وروسته به دا پیکیج چې دی تاسو ته به میلاویږي 12,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. میسیج به تاسو ته د څه نه راځي؟ میسیج به تاسو ته راځي د 8558 نه. د 8558 چې دی دا کوډ چې دی دا د جیس کیش دی. لکه د جیس کیش دی تاسو ته د روپۍ میلاویږي دا به تاسو ته د جیس کیش نه چې دی د هغې نه به تاسو ته میلاویږي. نو تاسو ته به د دغه نه میسیج راځي نو تاسو به ګورئ ستاسو چې د موبایل کې کم د میسیجونو ځای دی هغه به ګورئ. که تاسو ته د دغه نه میسیج راغلی نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. په هغې کې به تاسو ته لیکلي چې ستاسو 12,500 روپۍ دي او کوډ چې دی دا به ورسره هم لیکلی شوی. نو دغه چې دی دغه اس ام اس چې دی دا به تاسو ګورئ. دغه چې تاسو ګورئ نو د دې سره به تاسو نه چې دی وایي ګوته به هم لګئ. لکه ستاسو د ګوتې تصدیق چې دی دا به هم کېږي. نو ګوته چې دی دا به خپله صفا ساتئ. چې ځئ نو ګوته چې دی دا په کور کې ښه صفا کړئ. که په لیمبو مګئ که پارشي مګئ خو ګوته چې دی دا به صفا کړئ چې ګوته ولګي او تاسو ته ستاسو حق چې دی دا میلاو شي. نو دا به راکوئ. بل لا چې تاسو ځئ نو د ځان سره به شناختي کارت چې دی دا به وړئ. خو داسې به نه کوئ چې د هغې نقل به ځان سره وړئ. اصل شناختي کارت چې دی دا به ځان سره وړئ. څنګه چې تاسو ته ما په الاوله کې وویل چې ستاسو شناختي کارت چې دی دا ختم نه وي او چې شناختي کارت ختم وي نو ستاسو پیکیج چې دی دا تاسو ته بیا سره میلاوېدی نه شي. ولې چې ته شناختي کارت جوړه او نارمل جوړه په میاشت کې خو هغه راوځي او په دې کې لږې ورځې دي لږې ورځې نو بیا به تا ته نه میلاویږي. نو شناختي کارت چې دی دا هر ټایم تاسو نه ساتئ. نو شناختي کارت چې دی دا به تاسو د ځان سره لازم وړئ. نو په شناختي کارت کې به په شناختي کارت باندې به دا تاسو ته میلاویږي. او بل به ځئ چېرته دا روپۍ به درته کوم ځای کې میلاویږي دا به تاسو ته په هغه ځای کې میلاویږي چې کوم ځای کې د جیس کیش ډیوایس د کومو کسانو سره تاسو ته به دا په هغه ځای کې میلاویږي. داسې به نه چې دا به د هر یو کس سره ته اوس لاړ شي ایزي پیسې دکان ته او هغه د ایزي پیسې په ماشین باندې ګوره ابو چې ستا روپۍ خو نشته نو دا به تاسو ته د جیس کیش په دغه باندې چې دی په هغې به تاسو ته میلاویږي. دلته کې به بیا د ضلعې هم ورکړي دي. په دې ضلعو کې به نن چې دی دا به راځي. سبا کېدای شي بیا تاسو دا ویډیو ګورئ په دې کې نور ځای ښکلي نو په دې کې پېښور مردان نوشیره ایپټ بنو خیبر او لی وردیر چې دا شامل دی چې دې کسانو ته به اوس میسیج راځي او سبا به دې کې نورې نو دا به اوس چې دی د اوس نه شروع شو تاسو ته میسیج راځي. تاسو خالي د میسیجونو ځای چې دی دا ګورئ که هلته تاسو ته میسیج راغلی نو تاسو ځای خپلې روپۍ راخلئ. بله دا خبره چې روپۍ چې دی دا به پوره راخلئ چې په روپو کې نه څوک روپۍ کټ نه کړي. خو دلته کې بیا هم 200 روپۍ چې دی دا کټ کوي هغې ته به ځان تیار ساتئ. نور د حکومت د طرفه چې دی 1 روپۍ د دې حق نه کېږي په هغو نه بیا هم 200 روپۍ چې دی دا کټ کوي. نو دا اپډېټ راغلو ما ستاسو سره شیر کړه. تاسو راولئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي.